د بینظیر د روپو لپاره ویلټ سیم ورکوي نو په هغې کې ځینې کسان وایي موږ دا سیم ځان له بهر رایستی شو، ځینې کسان وایي موږ له اکاؤنٹ کولو نه کوو، موږ پې ځان له اکاؤنٹ کولولی شو لکه ایزي پیسه، جیس کیش اکاؤنٹ چې دی دا پې کولولی شو. ځینې داسې کسان دي چې په نورو علاقو کې اوسېږي هغه وایي هلته کې موږ په دفتر کې دا سیم چې دی دا راغستی شو. نو د سیم په باره کې مکمل معلومات چې دي دا در کوم کومو کسانو ته چې روپۍ میلاویږي یا کومو کسانو د دې لپاره رجسټریشن کړی نو په راتلونکي وخت کې به تاسو ته هم دغه سیم میلاویږي او تاسو به هم په دغې سیم باندې چې دی روپۍ به راخلی لکه هغه په قطارونو او هغه دفتر ته تله راتله دا پکې نه، خو ستاسو اکاؤنټ ته به دغه روپۍ راځي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي. نو د بینظیر روپۍ چې اوس کمې شروع کېږي دې ځل چې کمپلیټ شروع کېږي نو د هغو له طرفه خو دا وینا شوه چې دا موږ په ډیجیټل ویلټ کې ورکوو، خو تر اوسه پورې چې دی د هغې سیمان لا نه دي تقسیم شوي، ځینې کسانو خپل سیمان نه دي راغستي. نو کومو کسانو د دې لپاره رجسټریشن کړی دی یا د مخکې نه دا روپۍ راخلي نو هغه د اول نمبر دا کار وکړي چې په 8171 کم ویب سایټ چې دی په هغې باندې د خپل اهلیت وګوري. که طریقه نه درځي نو په دې باندې زمونږ ویډیو شته په هغې کې خپل اهلیت وګورئ او خپل سټیټس موږ ته هم رالیږلی چې په اردو کې لیکلي هر سړی په هغې باندې پوهېږي. که په هغې کې تاسو ته لیکلي چې تاسو د ویلټ سیم دپاره اهل یئ، لیکلي چې ویلټ سیم دپاره تاسو اهل یئ خپل سیم راوالی نو تاسو لاړ شئ او سیم راواخلئ. کومو کسانو چې راغستی او هغو ته ویلي چې تاسو جاري شوی دی نو بیا تاسو ته ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا د هغې سره لینک شوی لکه ستاسو سیم چې دی ستاسو د اکاؤنٹ سره لینک شوی دی نو دا هم لازم وګورئ چې کومو کسانو راغستی نو هغو سټیټس وګورئ چې ستاسو د اکاؤنٹ سره دا لینک شوی دی که نه، لکه ستاسو د اکاؤنٹ یا ستاسو په پروفایل کې ستاسو دا سیم ور اچولی شوی دی که نه. ځینې داسې دي چې هغو سیم راغستی دی او په مخه راوتلي دي او دویم کاونټر ته نه دی تللي نو د هغوی اکاؤنٹ ته دا سیم چې دی دا نه دی ورختلی. نو لازم وګورئ په 8171 ویب باندې چې دی په هغې باندې خپل اهلیت هم وګورئ او خپل سیم په هم وګورئ چې دغه سیم ستاسو د اکاؤنٹ سره یو ځای شوی دی که نه دی. که ویلي چې جاري شوی دی نو ستاسو د اکاؤنٹ سره بیا دغه سیم چې دی دا لینک شوی دی. خو ځینې کسان وایي چې دا سیم چې دی دا موږ بهر راغستی شو. که تاسو کتلي نو د دې نه مخکې دا ویلی شو چې د جیز کیش د جیز والا سره چې دی دا خبره شوې ده چې 1 کروڑ سیمان چې دی دا به ورکړی کېږي. نو ځینې کسان وایي چې هغه جیز والا اوس نه ورکوي موږ له راکوي، ځینې کسان وایي موږ له زونګ راکوي، ځینې وایي ټیلنار راکوي. نو دا د دې د وجې نه درکوي چې د هرې علاقې چې دی جدا جدا سیم ورکړی کېږي. که تاسو وګورئ دا ټول یو بینک چې دی دا روپۍ نه ورکوي، په ځینې علاقو کې یو بینک والا روپۍ ورکوي، په ځینې علاقو کې بل لکه مثلا موږ به جیز کیش کېدای په ځینې علاقو کې جیز کیش والا ورکوي نو هغو له به جیز سیم ورکوي، ځینې ځای کې د ټیلنار چې کم بینک ته هغه ورکوي نو هغو له به ټیلنار ورکوي. داسې الپلا پی دی داسې دا نور دي نو هغه بیا د نورو سیمانو سره چې دی د دې سره یوځای شوي دي. نو ځینې کسانو ته زونګ میلاویږي، ځینې ته یوپون میلاویږي، ځینې ته جیز میلاویږي. نو داسې میکس سیمان چې دي دا په هر علاقه میلاویږي، لکه په هره ضلع باندې جدا جدا سیمان چې دي دا میلاویږي. نو کم کسان چې وایي موږ د بلې علاقې نه راشو او موږ چې دی په بله علاقه کې ځان له موږ د دې علاقې یو او په بله علاقه کې موږ ځان له دا سیم راغستی شو نو په بله علاقه کې تاسو نشئ. د دې لپاره به تاسو راځئ خپلې ضلعې ته به راځئ او په خپل تحصیل کې چې دی تاسو به سیم راخلئ چې هلته کې تاسو ته دا سیم میلاو شي. او سیم چې دی دا به تاسو داسې نه کوئ چې د دفتر نه راوالی یا د بل ځای نه راوالی، تاسو به د بینظیر دفتر ته ځئ او هلته کې به دغه سیم رالی. داسې نه تاسو بهر راوالی یا د دفتر نه بهر کسان ولاړئ او تاسو د هغو نه سیم راواخلئ. که د هغو نه یو سیم راواخیستل هم دغه سیم کار نه کوي، تاسو به هغه سیم رالی چې هغه لینک کېږي. په دې کې ځینې کسان ګڼ کپان نه وتلي دي، هغه تاسو ته وایي موږ به ستاسو سیم چې دی دا به لینک کوو، تاسو ته به په سټیټس کې هم دغه ښایي او د هغې لپاره ستاسو نه روپۍ اخلي. د دې لپاره روپۍ ورکول چې دي دا نشته، دا مکمل پرې دی. لکه د دې روپۍ اخیسته نشته، دا سیم به تاسو ته مکمل پرې میلاویږي. د هغو له طرفه چې دی د حکومت د طرفه دې له روپۍ ورکړی شوي دي، د سیم د حساب والا روپۍ ورکړی شوي 50 روپۍ دي، 40 یا 80 دي، خو هغه روپۍ والا ایستلي هغه چې موږ له 50 روپۍ ایستلي دي نو هغه روپۍ د دې لپاره ورکړي دي. تاسو به سیم رالی دا به هم په دفتر کې رالی. که ستاسو سره د مخکې نه سیم هغه نه چلېږي تاسو به په خپل نوم باندې لاول سیمان وګورئ، سیمان به وګورئ چې سیمان یې وکتل نو هغه سیمان چې دي هغه به د خپل نوم نه که 15 سیمان نو په هغې کې به یو سیم ختم کړئ، د هغې نه وروسته به لاړ شي. کومه زنانه ځي نو هغه به لاړ شي نو هغې ته به دغه سیم چې دی دا میلاوي. که ستاسو په نوم باندې 15 سیمان نو بیا سیم نه راوځي. دا د پی ټي آی قانون دی چې 15 سیمان چې دي د هغې نه علاوه ستاسو په نوم باندې سیم چې دی دا نشي راوتلی. نو تاسو به یو سیم چې دی که تاسو چاله ورکړئ نو هغه ته وایي دا ته خپل نوم ته ور وړه، به خپل نوم ته ور وړئ، ستا په نوم باندې به 4 سیمان شي نو دغه سیم به میلاو شي. که 15 سیمان نو بیا ستاسو په نوم باندې دغه سیم چې دی دا نشي راوتلی. او د هغې لپاره به د ځان سره موبایل چې دی دا لازم وړو، په موبایل باندې په وکیده چې دی دا هم پکار دي. نو ځینې کسانو چې دی سیم راغستی دی لکه دفتر ته هلته کې تللي دي
او دا سیم یې راغستی دی خو هغه وایي موږ له اکاؤنٹ چې دی دا جوړ نه شو، لکه موږ له اکاؤنٹ جوړ نه شو نو موږ لاړ شو ځانه ایزي پیسه جوړ کړو، جیس کیش جوړ کړو، کم اکاؤنٹ چې دی دا موږ ځان له بلې سیم باندې جوړ کړو. نو د دې لپاره به تاسو ځان له اکاؤنٹ نه جوړوئ، لکه خپل اکاؤنٹ نه که ځان هسې جوړوئ اکاؤنٹ نو هغه جوړولی شئ، لکه که تاسو ځان ټلینار جوړوئ که جیس جوړوئ، ځینې کسان وایي دا سیم که ورک شي یا پلانې، نو سیم نور سیمان ستاسو نه ورکېږي، خالي دغه سیم نه ورکېږي، سیم په خپل موبایل کې کېدی او چالو یې ساتئ، ځکه په دې به ستاسو سره هغو رابطه کوي. بل دا اکاؤنٹ لکه څنګه چې تاسو عام سیم استعمالوئ دغه شانتې دا سیم دی، لکه څنګه چې تاسو سره د عام نمبر دی دغه شان دا نمبر دی، خو اکاؤنٹ به تاسو ځان له بهر نه جوړوئ. که تاسو وایئ چې موږ ځان له بهر دا اکاؤنٹ جوړ کړو نو اکاؤنٹ به بهر نه جوړوئ، د دې لپاره به دفتر ته ځئ او په دفتر کې به تاسو له دا اکاؤنٹ جوړېږي. خو حالن ساعت د هغو له طرفه لا وینا نه ده شوي، خو د هغې نه مخکې به تاسو یو کار بل هم کوئ چې 4 انسي کوډ چې دی دا به ځان له یاد ساتئ. 4 دی که 15 دی د ټلینار خو 15 انسي لګي او عام چې دی 4 انسي پینی، خو تاسو به ځان له یو داسې کوډ یاد ساتئ چې هغه تاسو ته یاد وي چې سبا ورځ هغه تاسو ته ووایي چې دا په خپل اکاؤنٹ باندې ولګوئ، نو چې تاسو ته یاد وي چې موږ دا کوډ لګولی، داسې نه چې هغه تا ته کوډ ووایي ته ډایرکټ هغه کوډ ولګئ او بیا نه وروسته یېري نو ستا اکاؤنٹ چې دی دا خراب شو، بیا به د هغې لپاره پین چینج کوئ، د هغې لپاره بیا ډېرې منډې تړلې خوا دې خوا به تاسو کوئ، نو د وخت نه به چې دی تاسو به دا هر سره یاد ساتئ، نو چې کله د اکاؤنٹ وینا وشوه نو بیا به تاسو د اکاؤنټونه حالن سات چې دي سیمان تقسیمیږي او هغه ستاسو د اکاؤنٹ سره لینک کېږي، لکه ستاسو د اکاؤنٹ سره هغه یو ځای کوي. نو کوشش وکړئ چې سیم رالی نو بل کاونټر ته ځئ چې هغه ستاسو د اکاؤنٹ سره یو ځای کېږي او بهر هم سیم مرالی او په بله ضلع کې چې هم سیم مرالی او بهر پې ځان له اکاؤنٹ مه کولو چې کله د دفتر د طرفه څه معلومات راشي هغه به زه ستاسو سره شیر کوم.